بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو دا ټایم مونږه نجیګرام ناټمیره کې موجود یو چرته چې د مسلم لیگ نون چې کوم نامزد امیدوار دي NA3 د لپاره واجد علي خان او د PK7 تلاوت خان دا هغوی یو شمولیتي غونډه وشوه د شاه حسین باچا په حجره کې. ما دغه سپیچز د دوی واورېدل، نو دوی به د خپل سپیچ کې یو کوم نور امیدواران چې دغه یو مختلف خبره کوي او هغه خبره دا ده چې دوی وایي چې را موږ په هر تحصیل کې کومه ګټه ترلاسه کړو نو موږ به یو IT پارک جوړو. دا IT پارک څه شی دی او د ځوانانو د لپاره چې کوم دی دوی دغه قدم پورته کول غواړي. نو خیستل سره موجود دی د دوی نه دغه پوښتنه کوم چې را دا ځوانان ځان طرف ته اټریکټ کول دي کنه به دغه باندې به واقعي کار کیږي که تاسو په اقتدار کې رالی. دا چې د دې وطن مستقبل چې دی هغه د وطن زلمی دی چې د په احجان کې د کنفیوزي د مطلب دا دی چې له د اکونومیکلی د وی کې نو دی به خامخا ملی چې ډسټربنس ته به ځي، دی به بیزي کول غواړي. د حکومت دومره وس نشته چې د ټولو خلکو نوکرۍ ورکړي، نه دومره بجټ د دوی سره شته چې دا مختلفې دغه چې دي د سټوډنټ چې د هغې خپل مختلف فیلډز دي هغه هم ویکنسیز پیدا کړي. نو د IT پارک چې هغه داسې یو ځای چې په هغې کې د هلکان په خپله دا سیلف امپلایمنټ کوي. هغې ته دې ته دا موقع چې دوی د خپل کیبن نه دا سیلیکان ویلي ورته هم وایي او دا مختلفو نومونو باندې یادېږي، کال سنټرز ورته هم وایي. په هغې کې دا شي چې په دې کې دا یو هلک ځان خپل یو کیبن کې ناست وي او کمپیوټر باندې ټولې دنیا سره دی دغه نه کنیکټ وي او زیات کوشش دا کوي چې هغه د یو ځای کې مال والي د یو سړي مال په بل ځای کې خرڅ کړي، د بله په بل ځای کې خرڅ کړي او د ملای خپل کمیشن چې کم دی چې کم دیانې شي هغې ورکوي نه به دې ته ډایرکټ له دې اکاونټ ته راځي. یو خو به دا هلکان بیزي شي، بل دا چې په دنیا کې کم نوی سیسټم دی چې خلک آنلاین سوداګانې کوي، آنلاین مطلب دی چې کاروبار کوي، بزنس کوي، دی به هم په دغه فیلډ کې شامل شي. لکه دغه چې د هندوستان آندھرا پردیش چې دی دا له دنیا له ټول نه غټ د IT دغه مرکز دی او په دنیا کې د زمونږ د خلکو دا څه تنخواه ورته وی، کمیشن ورته وی، پیسه ورته وی، د دې ویلیو چې ده په نسبت د یورپ دې کمه ده. نو دلته په کم قیمت باندې هغې ځان ته خپل مال چې خرڅول او اخیستی شي. نو که دا موږ یو حکومت زه خو به د خپل NA لپاره زیات کوشش کوم، بیسي د سواد دی او فرد زما به کوشش دی چې زه وایم چې په هر یو TMA چې دی چې کوم ذکر TMA دی هغه یو IT پارک جوړ شي چې د هغه ټول علاقې د وطن خلک چې زموږ زلمي هلکان چې بېروزګاره ګرځي چې دغه خلکو ته دا موقع چې هغې ځان سیلف امپلایمنټ چې دا اختیار کړي او بیا په دغه فیلډ کې چې هغه ځان مزید مخکې بوځي. بالکل چې موږ وګورو نو بدقسمتۍ نه زموږ ځوانان چې کوم دي هغه خو ډېر هارډ ورکرز دي، ښه محنت کوي پوره دنیا کې څنګه چې تاسو ووایئ په خپلو خبرو کې چې هغوی کار کوي، آنلاین کار کوي، خو بیا زموږ د ملک خو دا بدقسمتي چې تر اوسه پورې زموږ سره د پیپال اکاونټ موږ نشو جوړولی. په پاکستان کې هغه نشته دی، داسې نور چې کوم دغه دي نو هغه سهولیات موږ ته نشته دی. که تاسو دغه یو سوچ راوړی دی نو دا خو ډېر بهترین سوچ دی، خو پکار دی چې په دې باندې بیا وروستو کار وشي او پکار دی چې په دې باندې د پاکستان حکومت نه ریاست کار وکړي چې موږ مخ په وړاندې باندې لاړ شو. نو زموږ کوشش به هم دی چې مطلب په دې کې د پاکستان ریاست دی او که ګورنمنټ دی چې دا دواړه انوالي او دا شی سیریس والي ځکه دا یوت چې دی دا له د پاکستان 65% دی، دا 65% دی ټولې آبادۍ. نو 65% آبادي چې دا مطلب یوزلس شي، دا بیکاره شي، نو د ملک په څه حالي. نو پکار دی چې دې کې کومه انرژي ده، دې کوم دغه دي دا قابلیت دی، له دې انرژي ده پکار چې هم په داسې فیلډ کې استعمال کړو چې د هغې فایده چې الټیمیټلی دې ملک ته راشي. که ریاست وي که ګورنمنټ وي، په یو ملک کې مطلب امپلایمنټ وي، په یو ملک کې مطلب د هغې ټرانزیکشنز کېږي، په هغې کې مطلب چې ریزرو راځي د دنیا،
نو د عمل به مضبوطیږي هغه پاور پرچیزینګ چې دا به مخ کیږي دا غي سبب مله دیو ایکسچینج ریټ چې دا به مخ کیږي دا ډیر لوی یو اپورچونټی د ملک ته پاج موږ د خپل یوت چې د موږ کمپنسیټ کو د موږ مله چې په روزګار کو ډیر مننه قدرمنو کتونکو دا د ان 3 د لپاره د مسلم لیگ نون نامزد امیدوار واجد علي خان او چې تاسو یې خیالات واوریدل د دوی په سپیچ کې ما دغه یو جدا خبر واوریدل نو ما د دوی دغه خیالات چې کوم دي هغه تاسو سره په خپل سکرین باندې شریک کو ډیر زیاته مننه